بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي وکل انسان او د پاره د هر یو انسان الزمناه لازم کړی دی منګه طائره پروانه ده عملنامه ده فی عنقه پسک ده ونخرج له او راوباس بدل را یوم القیامت په ورځ د قیامت کتابا یو لیکل شوی ورق کتاب یلقاه رآه چې دی به ویني هغې لره منشوره کولو کړی شوي موږ به ورته وایو اقرأ اولله کتابک عملنامه خپله کفا بنفسک کافي دی نفس ته یعنې ته په خپله الیوم نن ورځ علیک په تا باندې دغه نفس حسیبه محاسبه کوونکی خبره دا ده چې الله رب العزت فرمایي چې دا انسان چې د هر انسان سره دا لازمي خبره ده طائره فی عنقه چې عملنامه د دو یا پروانه د دا په سټ د کې ده. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي د دې نه مراد چې وایي هغه اعمال د سعید او یا چې دی بدبخته کوم انسان چې پیدا کېږي نو به دته وویلی شي څلور خبرې څلور ځای یو پکې دی دلته کې دی دا سړی نیکبخته دی او که بدبخته دی نو چې کله پیدا کېږي د انسان په دې سټ کې داسې وړه شانتې پاڼه ده په نظر نه راځي خدای باندې لیکلي شوي دي چې دا نیکبخته دی او که دا بدبخته دی وایي دا ته مراد دی. او امام مجاهد رحمه الله وغیره وایي چې اعمال حسنه یا سیئه خراب عملونه او ښه عملونه ته مراد دي چې د انسان دا ښه دا بد عمل دا لیکلي شوي په دغه کې چې دی به ښه عمل کوي که بد کوي. یا بعضې علما وایي چې د ده د ژوند ټول هغه تنګوالې مصیبتونه وغیره هغه پکې لیکلي شوي هغه ته مراد دي. او یا د خیر او شر مراد دی چې د ده په دغه سټ کې په دغه پاڼه باندې لیکلي شوي چې دونه به دې د خیر کارونه کوي دا د خیر کارونو ته به نږدې کوي او یا به چېرې دی د شر کارونه کوي د سره به د سړي زوی دی. او الله رب العزت فرمایي داسې نه ده چې صرف په دنیا کې به دغه وشي ونخرج له یوم القیامت او بیا به موږ راوباسو ده لره د قیامت په ورځ باندې کتابا یلقاه داسې یو کتاب چې دی به ویني هغې لره رآه ویني به هغې لره منشوره کولو کړی شوي پرانستی دا کتاب د عملنامه به پرانستی کاکا دا به بیا نه چلېږي چې زه د پنځم پاس یم زه د دویم پاس یم زه د لسم پاس یم ما ایم اے کړې ده او ما چې دي پی ایچ ډي کړې ده ما ایم فل کړی دی یا ما دا کړی دی یا ما هغه کړی دی نه که څوک پوهېږي که نه پوهېږي هغه به خپله عملنامه په خپله پړو کولی شي خپله عملنامه به په خپله پړو کولی شي عملنامه به په لاس کې ورکړی شي نو چې دی او ته چې کم عمل کې په دنیا کې څه نیکي کې څه بدي کې نو دا ټول لیکلی شي دا ټول لیکلی شي. یعنې موږ او تاسو نن رالو قرآن عظیم الشان ته کېناستلو فرشتو لیکل چې بهی دا کسان دا راغلل او دا قرآن پاک ته ناست دي. اوس که پرون څوک نو راغی نو هغې ته معلومه ده هغې نوم په رجسټر کې نه راغلی یا کابل را څوک نو راغلی داسې ورپسې حساب کتاب لګوي دا ناوخت د جرای دا لږ لیټ کېږي دا پکې وروسته نه شي. خبره دا ده خبره نو د روژې د جمعې کیسه ته یاده که نه اخره کې هغې نه خبره نه شي. نو خبره دا ده چې هر د نیکۍ کار چې دی په هغې کې وړاندېوالی پکار دی
نو چې کوم عمل کوي د نیکۍ هغه ستا لیکي فرشتې ښه او چې کوم د زړه ذکر دی پټ ذکر دی هغې فرشتو ته هم پته نه لګي علم غیب دا صرف خاصه د الله رب العزت ده نو فرشتې هلته ولیکي چې خدای پاکه په فلانکي ټیم د ده د زړه نه یو خوشبويي روانه شوه موږ دا خوشبويي مخصوصه کړله د قیامت په ورځ ورسره دغه الله ته هم معلوم دی هغه هم جمع کړي داسې نو بلا نو چې ته کوم د دې وجې چې متیازو ته یو بنده ناست دي نو دی چې دی څه نه کوي خبرې دی نه کوي ځکه فرشتې د ده نه لري چې د دعا ویلي او چې کله دې خبرې وکړي نو هغوی راشي هغوی ورته بیا خیرې وکړي ښه ورته خیرې وکړي چې تا د خدای هلاک کړي تا موږ خراب ځای ته راوست نو په ښي مټ باندې یو فرشته ناسته ده یو په ګس مټ باندې دا ښی والا چې ده دا حاکمه ده په دې بله باندې دا مشره ده نو چې کله ته نیکي وکړي هغه ډارې ولیکي او چې کله یو انسان بدي وکړي نو دا ګس مټ والا فرشته چې ده دا لیکي دا ښي مټ والا ورته ورکه صبر وکړه کیدای شي توبه وباسي کله چې انسان توبه ونه باسي بیا ورته زوسې ولیکي نو د دې وجې ګناه چې درنه وشي فورا توبه وباسه دا مو وایه خلک وایي توبه به وباسم بیا د توبې نه مخکې د پرېښودو نه مخکې د دوباره د ګناه غم کوي یعنې چې ته روژه کې چاته ویې لکه تهجد کوه وایي تهجد ځکه نه کوم چې بیا یې پرېښودل ښه کار دی د پرېښودو غم یې مخکې کوي د عمل نه هلکه خدای دې پوهېږه د نیکۍ کار وکړه پرېږدې مه که درنه پاتې شو نو چې کوم فرض کار نه دی په هغې خو تا خدای نه راټینګوي نو خبره داسې ده چې اوس فرض دي ته پرېږدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کوم لازمي دي ته هغه پرېږدې او بلکې موږ د مفتي عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه وی هغه وایي چې انسان عاشق شه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو بیا پکې دا خبره د کوم ځای نه راغله چې دا د لباسو سنت دی او دا لازمي دی او دا غیر لازمي نه چې کوم کس ګوره مجنون چې دی هغه د لیلا په لار کې روان نو مولوي روم رحمت الله علیه را نقل کړي دي وایي د لیلا په لار کې دیوالونه ښکلول نو چا ورته وی چې هلکه لیوني دیوالونه ښکلې نو هغه ورته وایي زه چې دا یو بل دیوال ښکلوم نو دا دیوالونه مې خوښ نه دي اما حب الديار وي د دې دیوالونو محبت مې په زړه کې نشته ولکن سکنت بالديار لیکن په دې کورونو کې چې څوک اوسېږي د دیوالونو د دننه هغې سره مې مینه محبت دي او د لارې یو سپی یې راټینګ کړی مولوي روم رحمت الله علیه فرمایي د هغه خپې یې ښکلولې نو څوک پرې رال چې هلکه دا څه کې نو یې پای سگ بوسید خلق گفت این چی بود گفت نو هغه ورته وایي خلکو ورته چې هلکه څه خو د سپي خپې ښکلې دا ته څه کې هغه ورته وایي این سگی در کوی لیلا رفت بود دا سپی چې دی دا د لیلا په لارو کې ګرځېدلی نو چې کله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق یې هغه سره د مینه محبت وي د هغه عزت او احترام وي ستا په زړه کې نو بیا به ته سنت نه پرېږدې بیا به ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ادب نه پرېږدې نو د دې وجې چې ستا نه وړه ګناه کېږي که غټه کېږي ستا نه وړه نیکي کېږي که غټه کېږي دغه فرشتې لیکي الله رب العزت قرآن کې فرمایي اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید بیا الله وایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید یو انسان د خولې نه یو لفظ قدرې نه راوباسي مګر دغه فرشتې لیکي د دې نه چې دی خطا نه کېږي د دې نه ایریږي نه ښه الله رب العزت فرمایي وایي چې کله د قیامت په ورځ باندې د انسان عملنامه وویني نو حدیث کې راځي وایي چې دې عملنامه په وړوکۍ الله رب العزت به ورته وایي چې څه ظلم خو پکې نشته بیا به ورته وایي لږ وخت پس وایي څه ظلم زیاتې خو در باندې نه دی شوي دی ورته نه بیا به ورته وایي نو دی به وایي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا وایي دی به وایي خدایا
دا څنګه عمل نامه ده دې کې خو زما یوه عمل هم نه دی پاتې شوی هغه په پټ چې مې کړو هغه هم پکې لیکلی شوی دی چېرته مې د چا پوله چې دی په پټه والې وه چېرته مې شوتل په غلا راوړی و چېرته چې دی نو ما د بل چا اوبه باندې کړی وې په خپل پټي مې ور پرېښې وې چېرته مې چا پسې کنځلې کړې وې چېرته مې د چا مال او اسباب دا لاندې کړي هغه ته خو پته نه وه یتیم و ماشوم و چېرته مې سودي کاروبار کړو چاته پته نه وه دې کې خو هېڅ شی نه دی پاتې دې به ووجدو ما عملو حاضره او چې کوم عمل کوي هغه به حاضر ووي نو د دې وجې امام شاه ولی الله رحمه الله باب قایم کړی دی هغه وایي چې ته په ګوتو باندې کوم عمل وکړي وایي دا عمل چې دی دا ستاسې وکېږي ته کومه خبره وکړي ستا دا خبره چې دی دا په فضا کې دا ځم کېږي دا جمع کېږي دا چې دی رکېږي نه ختمېږي نه کاکا دا خبرې دې ټولې جمع کېږي او د قیامت په ورځ باندې بیا پرنټ تا ته مکمل الله لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا خپل عمل به داسې حاضر وي چې لکه پلانکي ټیم کې مې دا کړو پلانکي ټیم کې مې دا کړو هر څیز به ښکاره وي نو دا چې دا جمع کېږي د دې وجې الله رب العزت فرمایي الله مې د نیکۍ ته درنه کړي نو وایي دغه حافظ صاحب هم وایي قافلې چې د یمین شمال ګڼېږي ای حافظه ته به مل د کم کاروان نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې د هر انسان سره وکل انسان او د هر یو انسان دپاره الزمناه موږ لازم کړي دي طائره عمل نامه د ده فی عنقه په سټ د ده کې ونخرج له او راوباسو د لره یوم القیامت په ورځ د قیامت کتابا لیکل شوي کتابو یلقاه چې دی به ویني هغې لره منشورا کلو کړی شوي کلو کتاب به بیا به ورته په 20مه پاره کې راشي 20مه 30مه کې به راشي الله یې توفیق راکړي چې د چا د نیکۍ د عملنامه صحیح وي په ښي لاس باندې میلو شي نو دې به چغه وایي هاو مقرؤ کتابیه راشئ زما د عملنامه وګورئ ما دا ګمان کوو زما یقین و چې زه ملاقات کیدونکی یم د حساب کتاب سره د دې وجې ما د نیکۍ عمل کړی دی خوشحالي وکړي الله دې داسې رانصیب کړي بیا الله رب العزت به ورته وایي اقرأ اولولا کتابک عملنامه خپله کفا کافي دی بنفسک نفسته الیوم نن ورځ علیک پتا باندې حسیبا محاسبه کوونکي نن بستا نفس سورة یاسین کې براشي الله یې توفیق راکړي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم الله رب العزت فرمایي ویلې په دې خوله باندې به مهر ووالې شي نو لاسونه به لګیایي خپې به لګیایي دې وایي چې په ما یې دا ګناه کړې ده په ما یې دا ګناه کړې ده سترګې به وایي په ما باندې غلط نظر کړی دی موږ ټول په دې ګناهونو کې مبتلا یو الله دې بچ کړي من اهتدى بس هغه څوک چې په هدایت شو فانما هو یقینا یهتدي هدایت د ده لنفسه د خپل ځان دپاره دی ومن ضل او هغه څوک چې ګمراه شو فانما نو بس یقینا یضل علیها ګمراه کېږي به دې په نقصان د نفس سره ګمراه کېږي په ضرر د نفس سره الله رب العزت وایي کوم کس چې په هدایت شو نو ده د ځان دپاره پیدا حاصله کړه زما دې څه پیدا رانه کړله دا د ده پیدا ده او فانما یضل ومن ضل او څوک چې ګمراه شو نو فانما بس یقینا یضل علیها دې ګمراه شو په ضرر د نفس سره د خپل نفس ته وجې ګمراه شه الله دې بچ کړي ولا تزرو ونبشو چتولی وازرتن یو دا ټول دا پیټی نه مراد دی خو یو ځای کې اسم فاعل صيغه د نورو کې نور دي الله وی ولا تزرو ونبو چتوی وازرتن یو چتونکی وزر اخرى پیټی د بل کس دنیا کې وجاتې کنه الګه پلان چې دغه د زوی خیال ساتي بچي مې راوټيږي کله ولا حلال را چلے کله مردار را چلے کله سکه د سودی کاروبارونه ولا کوي آرامي ولا کوي د بل حق ولا لاندې کوي قیامت کې دا کسی مې سینې کزویلا د سم ډېر راځي مکړی کنه کروڑونه یرګونه دی ولا راځي مکړی خان کاروبار ولا آرام د حلال کوي قیامت کې به د غزوی ستاله یونی کی قدرې نه
نو د دې وجې الله که د نیکۍ تله دې ولله سمه کړي د نیکۍ کارونه دې ولله سم کړي نو دغه زوی به بیا په کار راځي الله یې توفیق راکړي الله وایي ولا تزرو نه به شي ونه به اوچتوي وازرة یو اوچتونکي وزر اخرى هغه پیټې بار د بل کس وما کنا او نه یو مونږه معذبین عذاب ورکوونکي حتی تر دې پورې نبعث رسولا چې راولېږو پیغمبر لره الله وی اصل چا عذاب نو ورکوم تر څو چې پیغمبر دی رالیږلي څومره چې قانون راغلي دي نو الله ورته هدایت کوونکی رالیږلي دی ښه واذا اردنا او هر کله چې موږ اراده وکړو هر کله چې موږ اراده وکړو انهلک قرية چې هلاک یو قرية لرا امرنا نو حکم وکړو مترفیها هغه جواب راو د دیوتا روساو د دیوتا رئیسانو د دیوتا مشرانو د دیوتا دسو د اطاعت او د عبادت پد فيها پد قريه کی ففسقون بس دی فسادو کی دی فسق و فجور کی بیا بدا حاریه کی فحق عليها القول لازم شبدی باندې هغه وینا عذاب فدمرنا من هلاك دی لرا تدمیرا بهلاکولو سره الله دې وساتي نو الله رب العزت فرمایي وای موږ یو حاریه نه هلاکو مگر دې کې چې د کوم خلکو سره پیسې وي مالدار خلک وي نو موږ دې ته دا وایو دا ولا د چا په ذریعہ وایو چې وای ته مالدار دې سره د غریب حق دی ته عبادت طرف ته توجه کستا مزدوران په خپل عبادت طرف ته راځي نو موږ وخت به یې کار ودروا نو الله رب العزت وی دا ولا موږ وایو نو موږ ورته د اطاعت او تابعداري حکم وکړو اوس الله رب العزت فرمایي وی دي داسې کې ففسقوا فيها دی په دې کې فساد کی دی فسق او فجور کی د ګناه کارو کی د دغه نه وړي نو الله رب العزت وی په حق عليها القول نو زمون هغه فیصله په لازم شي زمونږ خبره په لازم شي هغه د صدا هغه د عذاب ده فدمرناها نو هلاک دي لرا تدمیرا په هلاکولو سره الله دې ساتي امر ندم دا مشهور وجه ده او نورم پکې قرات شته لکه بعضی امرنا الله رب العزت ډایرک کوئی موږ دې د هلاکت فیصله وکړو دې د موږ پیغمبران را لېږلي دې د موږ شعور ورکړي خو چې دې دغه طرف ته لاړ نشي نو الله ډایرک امرنا بلکې رد پکې راځي الله وي موږ مسلط کړو د دې د مشران په دې باندې هغې ظلم زیاتې کړي لکه زموږ د مسلمانان چې نن سبا کمل دی یا بل بلم پکې راځي الله وی امرنا بل کراتم پکې دی الله رب العزت فرمایي دا مشران په زیات دا مشران په زیات سکندر اعظم خپل استاد ته وی ټول دنیا بازار سره څنګه ساتل چې زمانه بغاوت نه جوړیږي هغه ورته وی بادشاہان پکې ډیر کا هر ځای کې چې بادشاہ جوړ کو هغه تاج پر سر کا نو دی بخبر کې د یو بل سره خلیو فیصله بتاله ټول بتاته محتاجي ټول مسلمانانو بخبر کې خلولې فیصله بیا وړي نو خبر ادارا الله رب العزت فرمایي چې موږ بیا هلاکو وکم هلکنا وسمر ذکریونا سمر او وکم هلکنا وسمر هلاک کړي دي موږ من القرون ذکریونا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام عادیان سمودیان الله سمر هلاک کړي دي بلاشي وکفا بربک او کافی رستا بذنوب عبادی فگناهون د بندگانو خپل باندې خبیرن خبردار بصیرا لیدون کی الله رب العزت د بندگانو په گناهونو باندې خبردار او لیدون کی دا کافی دی نور چاته اجت نشتا چې وای پلان کې بغوا جوړینو ګره د ګوري گناه وکړه دله بزادي وای نه بس الله خپل ویني الله به کویږي الله دې په باندې پردې راوچی من هغه سوکان چې اراده لري من هغه سوکان چې یرید چې اراده لري العاجله د دنیا عجلنا نور ګدلرا عجلنا بجلد سرا له ددا ورګو بیا په دې دنیا کې ما هغه سنا شاو چې مونږه غواړو لمن هغه چا د پاره نورید چې مونږه اراده لرو الله رب العزت فرمایي من کان هغه سو یرید چې اراده لري العاجله تدلت مراد دی د دنیا اراده لري او یا داسې معنی او بعض علما وایي من هغه سو کان چې یرید العاجله چې اراده لري د نیکه په بدله کې د دنیا
نیکي په بدله کې ګوره خلک نیکي وکړي نو زر زر به ما ته په دنیا کې څه میلو نه شو ما ته په دنیا کې څه میلو نه شو هغه خبره ده که نه نو یا یو کس و هغه به یې ده استاد یې نه په جومات کې واورېده چې 1 روپۍ ورکړي نو خدای پاک به درله 10 روپۍ درکړي خدای به درله نو هغه غریب ډېر زیات شو نو چېرته هغه وایي چې هلکه یو ورکوم او 10 راکړې خو 10 به ورکړم او 100 به راته میلو شي هغه سره دغه 10 روپۍ وي هغې چې ورکړي دي غریب نو د هغه دړ شو اخره کې چې دی و دسمات یې بند شو نو پټي ته به هم ته راته او دې خوا پیسو ته به یې انتظار کو چې ده خو وایي چې بیا به خدای پاک چې دی د یو په بدله کې 10 درکوي دا خو ما 10 ورکړي او 100 رانه دي اخره کې چې ډېر تنګ شو یو ورځ پرې وړېدله په سبا باندې چې راغی بیا چاته پته نه د سپېرنۍ بوټي سر ناست یا 400 سر ناست نو اخوا دې خوا یې کول خامخا انسان باندې سخته راځي نو چې بوټي دی لاس بوټي کلک رانیسلي دی نو بوټي چې راوتې داسې هغې سره چېرته 100 روپۍ پرتې وي چې واپس راغلی مولي صاحب بیا مسله کوله استاد جي مسله کې خو ورسره دا وه چې ډېره په سختۍ به یې درکوي ولې نو خبره دا ده چې ډارنګ به د الله رب العزت نه نه غواړې خان چې اوس ته نیکي وکړې او ته وایې چې هکله اوس د اسمان نه فرښتې راکوزې نه شوې لږ صبر وکړې نو الله رب العزت فرمایي چې څوک د دنیا د نیکۍ په بدله کې ډایرکټ دنیا غواړي نو الله وایي عجلنا په تعجیل سره په جلدۍ سره ورکړو له دته فیها په دې دنیا کې ما هغه څه نشاو چې موږ یې غواړو بیا د ده د خوښې نه الله وایي زما خوښه چلېږي چې څه غواړو نو هغه ورکړو لمن هغه چاته نوریدو چې موږ یې اراده لرو خو بیا بدلی څه شي چې څوک د دنیا اراده لري صرف او د نیکۍ په بدله کې یا صرف د دنیا اراده لري یا صرف ځان له د نیکي د سره کوي نه خو د دنیا اراده لري نو الله وایي هغې له خو دغه ورکړو په دنیا کې بیا ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو د دغه بنده دپاره جهنم یصلاها چې داخلېږي به دغه جهنم ته مذموما بدحاله غضب کړی شوي مدحورا دیکه کړی شوي الله هم دې وساتي اوس چې څوک اراده د آخرت ساتي او آخرت چې ته ساتي نو دنیا به هم ورسره د الله درکوي او چې څوک په دین باندې برابر وي د دنیا دپاره هم بیا چې دی د هغې مناسب کوشش کوي خو ټول وخت دنیا ده نه مونږ غواړو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه الله وی ومن اراد الاخرة او هغه څوک چې اراده لري د آخرت وسعى لها او کوشش کوي د دغه آخرت دپاره وسعى لها او عمل کوي د دغه آخرت دپاره سعیها په عمل کولو سره په کوشش کولو سره خو شرط پکې څه دی که یو کافر ټول عمر چې دی سم کارونه کوي لارې سموي زموږ د دایي قانونونه او عمل پرې ډېر دی او کارونه هم ډېر پکې سم هم دي خو الله وایي شرط دا دی وهو مؤمن حال دا دی چې دی وي مؤمن فاولئک کان سعیهم نو وی با هغه محنت د دغه کسانو مشکوره مقبول کړی شوي دا محنت به چې دی دا کوشش به قبول کړی شوي یا فاولئک بس وی با دغه کسان کان سعیهم وی با دغه محنت او مشقت د دې دغه عمل د دې مشکوره چې د دې به قدر کولی شي الله رب العزت فرمایي کومه نیکي وکړي نو د آخرت په میدان کې داسې نه ده چې تا له به د دې بدله نه میلاویږي الله رب العزت وایي نه فاولئک کان سعیهم بس دک خلک دي فاولئک بس دک خلک دي کان سعیهم مشکوره چې وي به د عمل او محنت د دې چې د دې به قدر کولی شي د دې د عمل تا چې دې چا سره ښېګڼه وکړه ته د ده نه تمې مه ساته الله به ستا د دې عمل قدر کوي الله دې راله توفیق راکړي